اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء په تسلیم په صلاح باب د بیان دا کی چراغری دی سلام ګرځول په مانځ کې سلام بسنګ ګرځي سلام بارک روایت واه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسلام اړوخی طرف تم او ګس طرف تم او داسې به ویلې السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله تسلیم بداسې الله دا سفیان ثوری او د ابن مبارک او د امام احمد او د اسحاق ابن راهوی د ټولو شریک نظر ده باب من هو اذان الله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو سلام اچو تلقا وجهی مخی طرف ته ثم یمیر الى الشق الایمن شیئا لګ لګ بخی طرف ته بیا مایل کی د دسی بیا السلام علیکم ورحمت الله دسی بیگو یو خطبه مسنون دی دا یو بنبی اسلام په زور ویل د دویم په دومره زور نه و چا باندې نه اورېدل نو چې چا یو نقل کړي دا غي دویم نه دی اورېدل الله ګوره د حدیث تضعیف کوي امام محمد قال محمدن وقال امام بخاری وی وقال احمد بن حنبل كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروي عنه بالعراق دا غنه د چې دنه په عراق کې روایت کیږي کان رجلا اخر گویا کې دا بل سړی دی قلبوا اسمه وقد قال به بعض اهل العلم في التسليم في الصلاه وصح روایت نبی صلی الله علیه وسلم تسلیمتان صحیح روایتونه د نبی علیہ السلام د دوه سلامونو دي علی اکثر اهل العلم او په دې باندې عمل د اکثر اهل علم دی د اصحاب د نبی علیہ السلام تابعین او مبا ورا قوم من اصحاب النبي والتابعين وغيرهم تسلیمه واحده في المكتوبه قال الشافعي ان شاء سلم تسلیم و ان شاء سلم تسلیمتين امام شافعی سے تخیر ور کوي یو سلام خوخي او کدوای خوخي الله بعد بیان دی کې چې حذف د سلام سنت ده حذف د سلام په دوه معنا وسره ده یو معنا ده السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله ده ها باندې حرکت را نه ولې السلام علیکم ورحمت الله و نه وای السلام علیکم ورحمت الله دا سنت دیمه معنا د حذف ده چې ډېر کښنه کې مدونه پکړه السلام علیکم ورحمت الله ډېر وګت نه کې بس مختصر را ختم بس قمقل مليان ډېر وګت دې نه خبر چې حذف د سلام سنت الله دا ګوره دویمه معنا وکړه ډېر مدونه دې نه ورکوي قال وایه ابراهیم نخعی نه نقل دی چې تکبیر جزم دی الله اکبر الله اکبر او سلام جزم دی السلام علیکم ورحمت الله او قل چې دې روایت کې راغلی دا کاتب دا وزایو بابا ما یقول اذا سلم
چې سلام سره وګرځي نو سبا وای الله ګوره ام المؤمنین سلام نرسته چې سلام وګرځي امام بس کوي او مقتدیان بس کوي سلام چې سره وګرځي ما ته وګورئ د دې مانځه نرسته به سنت وي او که به نه وي که د دې نرسته چېرته سنت تو خو صرف اللهم انت السلام ومنک السلام باندې به اکتفا وکړي سنت به وکړي او دا نور راغلي دي اوراد راغلي هغه بیا سنت نرسته وایي څه راغلي آیت کرسی راغلی ده معاوضتین راغلی دي تسبیحات راغلی دي دعا راغلی ده دا ټول به سنت نرسته که چرته سنت و که سنت نه و نو بیا دا تسبیحات دې په همدې ټایم کې وکړي یا دې دعا وکړي د دعا نه خلک دې فارغه کړي دعا نه رسره پرځدي کې څه دغه پکې نشته تنګي پکې نشته وسات دی چې چا څنګه خوښوي البته د سنت او د فرض په منځ کې ډېره فاصله خانه ده ځکه د عائشې رضی الله عنها حدیث دی نه معلومیږي چې نبی اسلام به سلام وګرځاو لا يقعد الا مقدار ما يقول اللهم انت السلام نه به کېناسته مګر په اندازې د دې چې داسې به ویل اللهم انت السلام منک السلام تبارک ته یا ذا الجلال والاکرام دمره به ویلې بس دې نه به زیات څه نه ویلې هلکه پې پوه شئ بس دمره خبره به یې کوم یا به سنتو ته پاسي بعضې عالمان وایي چې نه کېناستی شي نورم ویلی شي بیا د دې حدیث څه مطلب شاه ولی الله رایه داره حجت الله البالغه کې یې کړې چې ټول اورات دې د فرض نه وروسته وایي سنت دې وروسته وکړي په زمونږ شاه ولی الله رحمه الله خو ډېر وسیع النظر سړی و دا د هغه انفرادي نظر و په زمونږ د فقهاو د جمهورو رایه داره چې فاصله دې د سنت او فرض په منځ کې ډېره نه راوړي لږه خیر دی په چې کوم عالمانو رایه دا ده چې ډېره فاصله پکې راوستی شي او دا شی نه ویلی شي بیا دې حدیث کې خدا راغلی چې نبي اسلام به د انت السلامونه بغیر اللهم انت السلامونه په مقدار نجات نه کېناست وایي هغوی وایي د حدیث د عایشې مطلب دا دی چې نبی علیه السلام به په هیئت د صلات نه کېناسته الا مقدار اللهم انت السلام هیئت به بدل که بیا به نور اذکار به کول هلکه پې پوه شئ زما خدا سے معمول دی حدیثو کې دا راغلی دی چې كنت عارف انقطاع صلات رسول الله صلی الله علیه وسلم بالتکبیر ابن عباس وایي مونږ په تکبیر د نبی اسلام د مانځه فارغېدل پیژانده مشکات کې دا حدیث دی نو زه وایم الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا درې کرته استغفار هم حدیث کې راغلی دی کان اذا سلم استغفر ثلاثا ابیا ویم اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام که سنت کوم بیا وروسته نور معمولات چې صحیح هغه ویم تاسو په خبره پوه شئ ډېر فاصله د سنت او فرض په منځ کې ښه نه ده الله ولا ينفع پیدا نه رسي زل جدي من کل جد خاوند طاقت ستا په مقابله کې د طاقت پیدا خاوند طاقت ته نشي رسول زل جد به مفعول در آیان پاوش او الجد به فاعل شي الکه په پوه دا مشکات شریف کې تاسو دا حدیث ویلی دی چې دغه دا معاذ نو ته نبی اسلام وی یا معاذ انی احبک او ته والله انی لو احبک یا زمام تاسو سره مینه ده خدای نبی اسلام ورته وی ابتدا سے وکا چې په دې کې کوتاهی مکو د هر مانځه رسول الله ما انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وای الله وای کله اراده وکړه چې مانځنه راوړي مخ راوړي استغفر 3 مرات ثم قال انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا وقال هذا حديث ابو عمار اسمه شداد با ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن يساره. ما ته بیان د دې کې چې امام براوړي خي طرف ته او که ګس طرف چپ طرف ته به مخ راوړي که خي طرف ته. الله نبی اسلام به زمونږ امامتي کوله مې بیان سره په اعلی جانبی راوړی ته په دواړو طرفونو جميعا علی یمین و علی شمال کله به ښي طرف ته مخ راواړه او کله ګس طرف ته. الله باب ما جاء فی وصف الصلاة باب د بیان د کیفیت د مانځه کې وصف د مانځه یعنی کیفیت د مانځه د نبی علیہ السلام. الله یو سړی راغی کل بدوی و بدوی پشان دا رجل سوکو دا خلاد ابن رافع ہو سوکو خلاد ابن رافع او دا روایت سوک کئی رفاع ابن رافع دا خلاد ابن رافع رو روایت کئی وایا فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك فرج فصلي فانك لم تصلي مرتين او ثلاثا كل ذلك ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فرج فصلي فانك لم تصلي فخاف الناس وكبر عليهم ان يكون من اخف صلاته ولم يصلي فقال الرجل في اخر ذلك فعليه وعلمني اخره کې نه سړی ورته ما ته وخایا ما پویا کا پاینما انا بشر اصيب وختو حق ترسم او خطا کېږم. فقال اجل وس د نور حدیث خو تاسو ویلې ده بار بار دا حدیث په تمانینه په فرضیت او وجوب کې اصل ده. خو یو خبره ده چې نبی له سلام بار بار ولې لګه چې لاړ شه بیا به غلط مونږ کو بیا وته لاړ چاو د سوکا اوله ورته ولې نه خو د چې د څه کا ځکه نبی له سلام چورته چې مونږ غلط وکړه د مطالبه ونه کړ چې خطیراته صحیح وخا یا دعوه غونډه وکړه چې ما ته خو راځي لار به شماو داس به وکم نبی ځان به ځان نه پویاو چې خپ عذاب چې دا خبره ده د غي د ذهن نوځي چې ځان محتاج وکړي اخیره کې ویلې ز بشر یم ما ته او خیر نه راځي نبی اسلام ورته چې علاج وشي الا اذا كنت فتوضا كما امرك الله ثم تشهد وحلله ثم ارتعفت فإن راكعا ثم اعتدل قائما ثم اسجد قاتلا ساجدا ثم اجلس فإن جالسا ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن انتقصت منه شيئا انتقصت صلاتك. قال وكان هذا الأول عليه من الأولى أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعن مالك ياس رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه حديث حسن وقد ابن أبي رفاعة رضي الله عنه هذا الحديث من غير وجه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الله بن عمر قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد
دقه حدیث ده مخکې د رفاعه ابن رافع نه اوس د ابو هريره نه روایت دی وایه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بندك. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات فقال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ما ته وخایه چې دا یو بیا نبی اسلام ته وخو فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ورواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر الصح وسعيد المقبوري قد سمع من أبي هريرة رضي الله عنه وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو سعيد المقبوري اسمه كيسان وسعيد المقبوري يقنى أبا سعد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن العطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته وهو في 10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدكم ابو قتادة بن ربيعي رضي الله عنه يقول انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اكثرنا له اتيانا قال بلى قالوا فاعرس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر ورفع ثم اعتدل فلم يصوب راسه ولم يقنع ووضع يديه على رکوع کې به سر نه اوچتو او نه بزوړندو د ملا سره به برابر و داس ووضع يديه على ركبته ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل وای بیا به سمع الله لمن حمده ویل او لاسونه به اوچت کو واته دلا خبه ځان برابر الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم جاء بعض ديان ابن الطيب وفتح اصابع رجله ثم صنع رجله اليسرى وقال عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عزم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله اكبر ثم صنع رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عزم في موضعه ثم نهض ثم صنع في ركعة ثانية مثل ذلك حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين ابتدأ الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته فأخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم اګوره اخر رجله اليسرى رسته کړه چپخپا وقعد على شقه او په یو طرف کې ناسته متورکن تورک او کو ثم سلم بیا سلام کو اخری کې تورک کو اوله کې قاعده وکړه چې دغه کې افتراش وکړه ولا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قوله اذا قام من السجدتين رفع يديه يعني اذا قام من الركعتين چې کله د دوه سجدو نه پات یعنی دوه رکعاتونو نه پاتې دم دغه رپل یدینه کو الله قال حدثنا محمد بن بشار حسن بن علي القنواني وغيره قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو الخطابي قال سمعت ابا حميد الساعدي رضي الله عنه ب10 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابو قتادة بن ربيعي رضي الله عنه فذكر نحو حديث يحيى بن سعيد بمعناه وزاد به ابو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر هذا الحرف فقالوا صدقت هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في القرة په سار مانځه کې قرت الکه درې راکې چې چویل شي دا مسنون صحیح قرت دې درې آیت هر مانځه کې خو بیا په سحر مانځه کې او د ماسپخین په مانځه کې دیواله مفصل مسنون دي او مازیګر او ماسختن کې اوسات مفصل او ماخام کې قصار مفصل هغه مفصلات هم نشو ویلې کنه پورا دغه دي پورا ډیر دي خو ماخام مختصر پکات ګدوي بینا او سحر منظم خلکو لکتل پکار دي کله ګوګه چیم خیر د خپل خلق خری پکې خینه دي چې سره پکې خپل د خلکو له خیال ساتل پکار دي لکه تاسو په پوه شئ بعض خلک مقلی ما خام مون ډیر وګت کی
بیا خلق تنگ شي قرات په سبا کې الله. وبه قال حدثنا عنان قال حدثنا وكيع عن مسعر بن سفيان عن زياد بن علاقة عن عمه عتبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل سابقات في الركعة الأولى قال وفي الباب عن عمرو بن الحريث فسار کې دا ویل والنخل باسقات لها طلع النجي سورة قاف ته کنا في الركعة الأولى الله. قال وفي الباب عن عمرو بن حريث وجابر بن سمرة وعبد الله بن السائب وابي برزة وام سلمة رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث خطبة بن مالك رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الصبح بالواقعة ست واقع به سار مانځه کې لستاره وروي عنه انه كان يقرأ في الفجر من 60 آية الى شپېتونه تر سلو پورې اتنه به لستل. وروي عنه هلکه دې باندې ټیم نه لګيږي چې روان سړی وای خو دې ټیم پې نه لګي الله. وروي عنه انه قرأ اذا الشمس قریباست پشانې چې وای خو دې ټیم پې لګيږي او چې روان وای به په دې ټیم نه لګي الله. وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه ان يقرأ في الصبح بطوال مفصل قال ابو عيسى وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه قال سفيان الثوري وابن مبارك والشافعي. باب ما جاء في القرة في الظهر والعصر ماسپخین او مازیګر کی وبه قال حدثنا عمر بن مالك قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق ذابه وشبه ما يدي بشان الله. قال وفي الباب الخباب وابي سعيد وابي قتادة وزيد بن ثابت والبراء رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في السور تنزيل السجدة الف لام ميم تنزيل. وروي عنه انه كان يقرأ في الركعة الاولى من الظهر قدر 30 آية وفي الركعة الثانية قدر 15 آية. وروي عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى ابي موسى رضي الله عنه ان يقرأ في الظهر باوساط المفصل. ورأى بعض اهل العلم ان القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب. ما جگر کې د قرات ته لکه د ماقام يقرأ بقصار مفصل بازي وي. وروي عن ابراهيم قال تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب فقرات قال ابراهيم تزعب صلاة الظهر على صلاة العصر فقرات کې 4 مراره. تماسپخین مونږ به د ماجیګر نه روسته په قرات کې څلور چند زیاته. او زمونږ مفتابی قول خدا غده چې ماجیګر د ماسخوتن سره به یو کې او ما خام بیل دی او ماسپخین او سحر بیل دی. په پوښتې کې به پوه نشي.